خوند په خپلې ښځې باندې ډېر حق دی چې خوند خفه وي ښځه جنت ته نشي تللی. که دې منځونه کوي، روژې نیسي، زکاتونه ورکوي، حجونه کوي، عبادت کوي، شپه ورځې په سجدې باندې پرته وي، سر نه اوچتوي، خو چې خوند ورنه خفه دی د دې هېڅ الله پاک نه قبلوي. حدیث شریف کې راځي که یو خوند په بدن باندې ګنده دانې وي چې پاکې وینه وي، زبه وي، او د دې ښځه ده په خولې سره پاکېږي د ټولې دانې، بیا هم دې د خپل خوند حق ادا نه کو. نن سبا اکثر زنانه د خواندانو نه فرمانه دي، خواندان ورنه خفه دي او دې سبا تسبیح هم ورسره وي 500 او د دریمې کلمې ذکر به هم کوي او د لا اله الا الله ولا او یا زره ختم به هم کوي. ای بابو دا نه قبلیږي، ځان مه ستړي کوه، خپل خوند راځي که خوند. نبی علیه صلات وسلام یو ځل د زنانو په مجلس تېرېده نو زنانو ته فرمایي ای زنانو صدقې ډېرې ورکوئ، ما تاسو په جهنم کې ډېرې لیدلي یې، ستاسو تعداد په جهنم کې ډېر زیات و. نو زنانه ورته عرض کړي ویا رسول الله مونږ په جهنم کې ولې زیات یو، مونږ څه ګناه دی؟ نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو کې 2 ګناهونه دي، یو خو کنځل کوي، بدې ردې وایي، لعنت وایي، انسانان خو پرېږده چې سپیو ته هم وایي، ځناورو ته هم وایي. دویم دا چې تاسو د خوند شکري کوئ، خوند به ټول عمر ځان ستړی کړي. که معمول یو څیز کې کمی راغلو نو د ښځه بدزباله به ورته څه وایي چې د ستا کور ته راغلی یم خوشحالي مې نه ده لیدلې، نو په تندر وویل شي چې ټول عمر خوشحاله یې ستلي. که معمول یو څیز کې لږ کمی راغلو نو ته خوند ولې تنګوي؟ نو مختصر دا چې کومې ښځې نه خوند خفه وي، جنت ته تلل خو ډېره لرې خبره چې د جنت د بوی به محسوس نه کړي.